بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما. منگو تاسو پرون سبق ویلو د مدعی مدعا علیه د مدعا تعریفات پورې منگو تاسو سبق ویلو. مدعی د خپل دعوی د اثبات د پر دلیل پیش کړي. اوس دا دلیل څه ته وایي؟ الدلیل څو قسمه دي؟ نو تعریف د دلیل: الدلیل هو المرکب من قضیتین. الدلیل هو المرکب من القضیتین للتعدی الى مجهول نظری. دلیل داغه جملې ته وی چې هغه مرکب وي د دوو قضیونه د دوو جملونه. للتعدی الى مجهول نظری چې دا رسون کی وی مجهول نظری تا چې په دې باندې حاصلېږي زده کېږي معلومیږي دل هغه مجهول نظری. منګو تاسو ویلو یو تصور دی او بل تصدیق دی. دو معلوم تصورات را یو ځای کول مجهول تصور معلوم ولغی توي تعریف او معرف او قول شارح. دو معلوم تصدیقات یو ځای کول یو مجهول تصدیق په معلومه ول دی توي حجت او دلیل. ندل توي هو المركب من القضيتين للتعدي الى مجهول نظري. دلیل هغه مرکب دی چې د دوو جملو نه جوړ وي چې رسون کی هغه مجهول نظری ته چې هغه پې زده کېږي. بیا دلیل دوه قسمه دي، یو ته وایي دلیل عقلي او دویم ته وایي دلیل نقلي. یو ته وایي دلیل عقلي دویم ته وایي دلیل نقلي. دلیل عقلی چې داغي بنا په عقل باندې وي او دلیل نقلی چې داغي بنا په نقل باندې وي. بیا دلیل عقلی په دوه قسمه دي، یو دلیل عقلی تحقیقی دویم دلیل عقلی الزامی. یو دلیل عقلی تحقیقی دیم دلیل عقلی الزامی. دلیل عقلی تحقیقی چې د خپل دعوی د اثبات د پاره داسې دلیل پیش کی چې خپل مقابل چې د عقل په واسطې سره په دغه مسله او حق باندې پیشي. دلیل عقلی تحقیقی د خپل دعوی د اثبات د پاره مقابل او مخالف ته داسې خبره کول، داسې دلیل پیش کول چې د هغې بنا په عقل باندې وي فقط، چې چا کوم عقل وي هغه په دغه مسله باندې په دغه دعوا باندې پیشي. لکه مثال قرآن کې الله پاک فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے خلکو تاسو د یو الله عبادت وکئ چې تاسو رب دی. دلیل د دغه رب څه دی؟ هغه ذات چې تاسو پیدا کړی یې. نو چې چا کوم عقل وي هغې په دې باندې پیږي چې دا پیدا کوونکی ذات صرف الله دی. دا د الله د یووالي د دعوی دلیل عقلی دی. نو دلیل عقلی او تحقیقی دی، اثبات د دعوی پکې مقصود دی. دویم دی دلیل عقلی الزامی.
دلیل عقلی الزامی دی ته وایي چې خپل مقابل نه د داسې دعوی په باره کې چې داغي بنا عقل وی داغي بنیاد عقل وی مطالبات د پوهې او سوال کول دلیل عقل الزامی چې خپل مقابل نه د داسې دعوی باره کې سوال کول چې داغي بنیاد عقل وی د نه تپوس کول چې جواب رااله د عقل په دی واسطه سره راکا لك قل من ربكم في السماوات من السماء والارض قل من يرزقكم من السماء والارض تو فرمایا تاسو رزق سود درکې د اسمانونو د ځمکې نه اخره کې راځي پس یقولون الله اوس دلیل عقلی په دې باندې شته چې د اسمانو د ځمکې نه رزق ورکول دا صرف الله ورکي خو مقابل نه سوال کول چې تخپل عقل سره ما ته جواب راکا داسې مطالبه کول د دعوی د اثبات چې دا دعوا ثابت په دلیل عقلی او مقابل توي چې د دې جواب را تراکا سوال دي تو کو نو دی به تو خامخا جواب در کی پس یقولون الله د دلیل عقلی الزامی دیم دلیل نقلی نبیا دلیل نقلی دام سلور قسمونو باندې دي دلیل نقلی هغه دلیل چې پاغي کې د دعوی اثبات په نقل باندې وي دلیل عقلی کی بنیاد عقل دلیل نقلی کی بنیاد نقل بیا دلیل نقلی په څلور قسمه دي په څلور نه بلکې په درې دلیل نقلی په درې قسمه دي څلور ملي کدرې وي اول دلیل نقلی د پخوانو کتابونو نه دلیل نقلی د پخوانو کتابونو نه واتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا من ورکړو موسی عليه السلام ته کتاب تورات او موږ دا ګرځولو هدایت د بني اسرائيل لپاره صد پاره ورکړو چې د الله نه علاوه څوک کارساز او وکیل منی سي نو دلته دلیل نقلی د الله پاک د وحدانیت خود موسی علیہ السلام باندې کوم کتاب تورات نازل دا غینا نو دلیل نقلی د پخوانو کتابونو دیم دلیل نقلی د اهل کتابونه دلیل نقلی د اهل کتابونه لك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هغه خلک چې موږ ورکړي دي ته کتاب دی دا پیغمبر پیجنی کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې دی پیجنی خپل بچي نو دلیل نقلی د کتابونه نبی علیہ السلام رسول دی ولی دا کتاب پیجنی د دوی دا پیجن غلو د دې دا علم دی ته کتاب ملو دا غي د برکتا نو دلیل نقلی د کتابونه دریم دلیل نقلی د وحی د نبی علیہ السلام نا
دلیل نقلی د وحی د نبی علیہ السلام نا لکه قران کریم کې الله پاک فرمای دلیل نقلی د نبی علیہ السلام د وحینا چې د مسلې د پاره دلیل وی خو وحی د نبی علیہ السلام لکه قران کریم کې الله پاک فرمایي قل انی نهیت تو فرمای پیغمبر علیہ السلام چې بشک زمنه کړې شویم ان اعبد الذین تدعون من دون الله د عبادت د غیر الله نه لما جاءني البينات من ربي ولي ځکه چې ما تراغلي واضح دلایل د خپل رب نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کوم وحی راغلی داغي دلیل نقلی نو دلیل نقلی د آسماني کتابونو دلیل نقلی د اهل کتابو دلیل نقلی د نبی علیہ السلام د وحینا نو مدعی بعد خپل دعوی د اثبات د پاره دلیل پیش کړي نو دلیل څه ته وایي د دلیل تعریف شو هو المرکب من القضیتين للتعديل مجهول نظريا بیا اقسام د دلیل سری یو دلیل نقلی او دیم دلیل عقلی دلیل عقلی دو قسمه دلیل عقلی تحقیقی دلیل عقلی الزامی او دلیل نقلی درې قسمه اولنی د کتابونو دالی کتابونه دیم دالی کتابونه دریم د نبی علیہ السلام د وحینا نو د اثبات د دعوی د پاره بد دلیل پیش کولی شي دلیل بسنګوي یا نقلی او یا عقلی دلیل نقلی درې قسمه نو مدعی بعد خپل دعوی اثبات د پاره دلایل پیش کړي مدعا علیه مدعی ته جوابات ورکړي مدعا علیه پچا چې دعوه شوی دا او خپل دعوه نه لري دی به مدعی ته جوابات ورکړي مدعی کا دعوه پیش کول مدعا علیه د مدعی په دلیل باندې او په دعوا باندې اعتراضات کول بیا د مدعی بعد مدعا علیه جوابات کوي مدعی به دعوا لیکي مدعا علیه به جواب دعوا لیکي مدعی به دلیل پیش کوي مدعا علیه بعد دلیل ماتی دا به ختمي مدعی به دعوه ثابتي مدعا علیه به دان نفي کوي چې نه داسې مسله ثابته نه ده بیا د مناظرې درې مجالس دي یو توي مبادیات مناظرات دیم توي اوسات مناظرات دریم توي مقاطع مناظره د مناظرې درې مباحث دي اول مبادیات مناظره چې پکم کې دعوا جواب دعوا د دعوی وضاحت کول شي د مناظرې د انعقاد د پاره چې کوم شرایط آداب او ضرورت لیکلي شي هغه ته مبادیات مناظره دویم توي اوسات مناظره د مناظرې د دلایل مجلس دیم اوسات مناظره چې کوم مجلس کې مناظرې دلایل ذکر کیږي په دعوی باندې
او دریم دی مقاطع مناظره د دعوی د ختمیدو مجلس مناظره کله ختمیږي کوم ځای کې داغي مطابق بیا د آداب د مناظرې مناظره چې کې نو څه طریقه او پکاري اولنې ادب د مناظرې چې نیت به خالص د الله رضا وي مناظره دي د لپاره کوم چې دا عبادت ته چې الله رضا شي لیکل کوي شامل دیم ادب د مناظر ابتدا د حمد او ثنا نو کا دریم ادب د مناظرې په مناظره کې आवाज لږ اوچت ساته پټي پټي خبرې بم نه کې ډېری چغې بم نه وي چې आवाज دکېږي نه داسې आवाज ساته چې خلک هم پیپي حق هم واضح شي څلورم ادب د مناظرې د پاره وخت مقررول مناظره کې وخت به مقرر کی ګنټه به 2 به 3 به ځکه چې وخت د مقرر کړي ته په ترتیب د دلایل هغه مطابق وساتي او چې وخت د نیم مقرر کی ته به څه پته لګي څونه وخت خبره کیږي دلایل به څونه کې تیاری به څومره کی مثلا ورم د مناظرې د پاره وخت مقررول پنځم د مناظرې د پاره درمیانه ځای مقررول مناظره چې چرته کې دې به درمیانه چا بچې بکور ته نه ځي اسنه چې نقصان دی شي نه به څوک کور ته راغواړي اسنه په خپل ځای کې تکلیف جوړ شي خدا په صورت کې چې وس کمزوري بیا به درمیانه ځای او که وس مضبوطی کور ته وردا خپل ځای ته هم راغواړي پنځم د مناظرې ځای به درمیانه وي شپږم په مناظره کې درمیانه خبرې کول نه ډېرې لنډې کول چې خلک په خبره نه پیږي نه ډېرې اوږدې کول چې خلکو ته پوهه ګرانه شي خلک یې نوري نو مناظره کې په خبرو کې د اعتدال نه کار اخیستل ډېرې اوږدې خبرې به هم نه کې چې خلکو باندې بوج چې ستا خبرې نوري او ډېرې لنډې به هم نه کې چې په خبرو دې څوک پیږي نه چې دې مقصد څو غالبا وم نمبر په مناظره کې عوامي انداز کې خبرې کول چې خلک پیږي داسې اصطلاحات باندې استعمالي چې د علماء وی چې عوام په خبره نه پیږي ځکه ته حق ظاهرول عوام ته مقصود دي تا مخاطبین او سامعین یواز علما نه دي چې علمي خبرې کوي چې عوام په نه پیږي په مناظره کې عوامي انداز کې خبرې کول اتم په مناظره کې د بیځای او بی ضرورت خبر نه ځان ساتل عباسیات په مناظره کې نه وي چې کوم د مقصود د مسریر یا سره لګیو نه هم په مناظره کې د خندو د بیځای حرکاتو نه ځان ساتل مناظره کې به داسې کارونه نه کوي چې سازین ورسره ګډوډ شي چې خپل مقابل ته خپله خبره بیان شي او راولي خبره د نه خطا شي نه ذهن به متوجه خپل خبرې ته ساتي
په مناظره کې خنداګانو د بې ځایه حرکاتو نه ځان ساتل. بل په مناظره کې خپل مقابل سپک نه ګڼل. دا بنوي چې دا کمزوري دله څه ورځي تیاری به ونه کې سره خراب دي کی نه هغه د خپل ځان د پاره حضور ورګني خطا یې وته کې چې خپل حق مسله وتخذ ظاهرکم وتوقم چې دا مسله ستا غلطه ده. خپل مقابل بچرته هم کمزوري نه ګڼي. ډېر کړه دي سړی خپل مقابل کمزوري ګڼي په مجلس کې پیغه غالب راشي. بل په مناظره کې خپل مقابل نه یره نه کول. کله مقابل نه صادره کې یاره وته مجلس ته چې کول هو د خلوی علامه دي مال سن راځي تابانه بروب او یره راشي او مجلس ته چې کولی نو مجلس کې خپل مقابل نه یره نه کې کچانه دی یره کول در باندې غالب او یره مغه سره مجلس مکو. بل په مناظره کې د فقراو پشان کې ناسل نه د متکبرینو پشان. عاجزه سره مناظره کې کېږي تکبر والا پشان بنه کېږي ځکه د الله امداد او نصرت د عاجز خلکو سره. بل په مناظره کې د غصې نه ځان ساتل. مناظره کې به غصه کېږي نه ځکه ډېر کله په غصه کې د انسان د خولې نه دا خبره وځي چې هغې په ثابتولو باندې بیا قادر نه. په مناظره کې د غصې نه ځان ساتل که ډېر سوی ورته خانده خو لکه مطلب غصې به نه کوي که غصه شوې ذهن به بیا منتشر شي. بل په مناظره د ډېرې لوږې او د ډېرې مړې په دوران کې نه کول چې ډېر وږي نو هر ټیم به څوک چې خوراکه تاویږي او که ډېر موړي سا به نشي غشي خبرې به نشي کولی نه ځان به درمیانه ساتي. او بل په مناظره کې په خپل اصول باندې پابند اوسېدل. تاسو کوم اصول په خپل اصول به اوسېږي چار سبق خپل اصول نه پرېږدي. لکه مثال ته اهل سنت اصول قرآن سنت اجماع او قیاس ته چاته هم نه چلېږي به تاسو مثلا صرف قرآن کې خیم نه اصول باندې مسله ثابتېږي قرآن سنت اجماع او قیاس. نو په مناظره کې په خپل اصول باندې کلک اوسېدل اصول باندې پابند پاتې کېدل. دا د مناظرې ابتدایي چې کوم بنیادی خبرې وي مزید به ان شاء الله بیا وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.